أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضرین محترم، په تیر درس کې موږ د قرآن مجید د قرآن نه بحث کو چې دا لفظ قرآن بعض علما وی چې دا اسم علم دی، څنګه چې دا زبور تورات او انجیل دا دغه کتابونو اسم علم دی، دغه شانته دا قرآن د دې کتاب د پاره دا نوم دام اسم علم دی. نور حضرات هغه دا فرمایي چې نه، دا لفظ قرآن چې دی نو دا مشتق دی. نو بعد حضرات د قرنه یقرنون چې کنن منی، قرن په معنا د اتصال سره د وصل سره، چې په دې کې حروف د حروف سره یو ځای شوي دي، الفاظ ته جوړ شوي دي، الفاظ د الفاظ سره یو ځای شوي دي، د هغې نه جمله جوړه شوې ده، جملې د جملو سره یو ځای شوي دي، نو د هغې نه آیت مبارکه جوړ شوی دی. د آیت مبارکه چې یو ځای شوي دي نو د هغې نه رکوع جوړه شوې ده، رکوع یو ځای شوي دي، صورت ته جوړ شوی، صورت یو صورتونه یو ځای شوي دي، پوره قرآن ته جوړ شوی. نه هغه یې د قرن نه اخلي، او بعض حضرات د قرأ یقرأ قراءتن نه اخلي. نو دا د قرأ یقرأ قراءتن نو دا قول سناسه د اشتقاق په باب کې چې کنن دی مناسبت چې کنن خوري، ځکه چې قرآن مجید کې الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې کله وحی نازل شو نو د هغې اول ما نزله کې هغه اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرأ، نو هلته قراءت نه دی اغستی شوی دی. نو بهرحال که د اشتقاق قول چې کنن واغستی شي نو بیا دې کې د قراءت دا معنا دا زیاته چې کننو مناسبه ده. دویم نوم د دې کتاب چې دی نو دا الکتاب، چې د قرآن مجید په ابتدا کې الله رب العزت ذکر کړی دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا کتاب چې دی نو دا د کتیبتون نه دی وی، او کتیبه جماعت ته ویل کیږي، کتایب جمع راځي، نو دا کتاب د هغې نه اخیستی دی. په دې کې بیا چې کنن مجموعې د حروفو ته، مجموعې د الفاظو ته بیا دې ته چې کنن اشاره ده. خو ګوره دا عام چې کنن نه، چې ګینې عام چې کوم څیزونه راجمع شي نو په هغې باندې دی، په هر کتاب باندې دی د الله د کتاب اطلاق کیږي نه، ځکه چې دلته کې د کتاب باندې الف لام کم داخل دی نه، هغه مخصوص کتاب چې کوم منزل من الله دی، د الله د جانب نه راغلی دی، نو هغه کتاب مراد دی، عام کتاب نه دی مراد. چې ګینې د عام کتاب باندې دم لغوي اعتبار سره دا دم د کتیبتون نه واغستی شي، ټیک ته چې اغستېدلی صحیح دي، خو دلته د الکتاب کتاب نه مراد مخصوص کتاب چې کوم منزل من الله دی. د دې د وجې نه دا چې کوم د هغې دپاره ایوارډ نقل دی، د هغې دپاره چې کنه کوم مرتبه هغې ته ورکړې شوې ده چې ذالک الکتاب لا ریب فیه، هغه کتاب چې کوم منزل من الله دی په هغې کې څه شک نشته.
نو دلته کې هم چې کنه د قرآن مجید یو نوم چې دی نو دا کتاب دی. دریم نمبر د قرآن مجید بل نوم چې دی نو هغه فرقان دی. الفرقان د فرقان لغوي معنی بیلتون راوستیدو، جداوالی راوستیدو، الگ الگ کرنه. نو دیم چې کنه نو بیلوالی راولي، جداوالی راولي د حق او د باطل تر دا منځ. حق او باطل ګډوډی نه، ځکه دا د منافقینو کارو. هغه به چې کنه حق د باطل سره ګډول. قرآن مجید یو حق کتاب دی. قرآن مجید چې کنه نو عملی طور باندې خلکو ته دا یو خبره وښوله چې د حق او د باطل تر دا منځ به جداوالی به څنګه راولي. نه الفرقان قرآن مجید کې الله رب العزت په خپله باندې د قرآن مجید دا نوم په فرقان سره مسما کړی دی. نزل الفرقان على عبده نزل الفرقان على عبده، نازل کړی دی الله تعالی داسې کتاب چې جداوالی راولي په مابین د حق او د باطل کې. داسې یو حق پرست کتاب هغه چې کنه په خپل بنده باندې نازل کړی دی. فرقان د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تام د عمر فاروق، نو د فاروق معنا هم چې کنه نو دغه جداوالی چې کنه راوستېدل، دا د فرق نه دی. فاروق هم د فرق نه دی، نو د جداوالی هغه به هم چې کنه نو د حق او د باطل تر دا منځه دا نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې ته چې کنه یو داسې چې کنه نو د مرتبې نوم یې ورته ورکړو داسې یو لقب یې ورته ورکړو، داسې یو کارنامه یې کړې وه چې د هغه کارنامې په بنیاد باندې هغه ته دا نوم میلاو شوی و. نو دې دی کې الله رب العزت د قرآن مجید چې دا کم نوم یې ښه دی نو دی د حق او د باطل تر دا منځه جدای راولي. څلورم نمبر د قرآن مجید بل نوم چې دی نه هغه الذکر دی. ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، الله وی منګ نازل کړی دی، یقینا منګه نازل کړی دی دی قرآن لره. دلته د ذکر نه مراد قرآن دی. نو دې نه دا معلومه شو چې د قرآن یو نوم چې دی دا ذکر دی. او ذکر ورته په څه مناسبت سره ویل کېږي؟ نو لفظ ذکر داسې یو لفظ دی چې په ده کې هر قسمه تمام جهاد چې کنن هغه په دې کې ځایږي. پکې دا داسې یو وسیع لفظ دی، ټولې معنی پکې چې کنن ځایږي. دا الله کتاب خودیم داسې عام قانونم دا دی چې جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال. دا الله رب العزت کتاب کې دا تمام علوم چې کنن پراته دي پکې، خو د خلکو هغه سمج او فهم چې دین هغه قاصر دی. لکه دی لفظ ذکر ته موږ وګورو نو که ذکر نه مراد ذکر لسانی واغستی شي تلاوتي کیږي، په مونځ کې لوستل کیږي. که ذکر د مذکر نه واخلي نو هغه انسان ته چې کنه نو آلري یادګیرنه ورته کوي، نصیحت ورته چې کنه کوي. نو دا تذکیر مطلب دا چې یادګیرنه کولو، دارنګې په ژبه باندې وینا، نو هغه معنو ټولو سره چې کنن دی برابر چې کنن راځي. نو الذکر انا نحن نزلنا الذکر. او د قرآن مجید خدا خاصیت دی چې د کې چې کننو د هر یو ټکی، هر یو حرف دا ځان له مستقل دی یو فن بنیاد دی، مستقل دی یو علم بنیاد دی. د دې به یو مثال د تقریب فهم د فاره چې د خلکو ذهنیت خو ظاهر خبره مو خو انسانان یو کمزوري یو، زموږ خو هغه بساط او هغه طاقت خوشته دی نه. اب الله رب العزت چې کنه په آخرت کې هغه معانی په انسان باندې کولاوي کوم باندې چې انسان دی کې نه پوهېده، هغه سيزونو علم به ورته ورکي چې هغه د په علم کې نو
بلکې عملی طور لکه د آخرت بلا شي چې کوم منازل دي